وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور میسج کړی دی او ډیره بهترینه دعا یې راته کړله. الله تبارک وتعالی دې خوشحالي نصیب کړي، الله یې د زړه حاجتونه پوره کړي او تمام سامعین تمام اوریدونکي د دې ګروپ الله تبارک وتعالی د هغه ټولو جایز حاجتونه پوره کړي. تپوس یې دا کړی دی چې مقتدي دپاره سورت فاتحه ویل څنګه دي. یو امام دی مخکې شوی دی او شاته پسې مقتدیان ولاړ دي، نو آیا دا به سورت فاتحه وایي که نه به وایي؟ وایي وجه دا ده چې بعضې خلک هغه داسې کوي چې هغه امام پسې شاته ولاړ نو سورت فاتحه وایي، لکه بهر ملکونو کې اکثریت داسې دی. او بعضې خلک داسې چې هغه امام پسې شاته ولاړ نو هغې سورت فاتحه نه وایي بلکې غلی ولاړ. نو د دې باره کې وایي راته لږ وضاحت وکړه. نو جواب دا دی چې سورت فاتحه دا ډېر لوی شان والا سورت دی، الله رب العالمین دې له ډېر اوچت شان ورکړی دی. لکه یو حدیث دی چې مختلفو کتابونو هغه رانقل کړی دی، صحیح حدیث دی، حدیث قدسی کې دی چې الله تبارک وتعالی فرمایي قسمت الصلاة بیني و بین عبدي، چې ما تقسیم کړی دی دا مونځ په مابین زما کې او په مابین د بنده کې. او بیا دقه ورپسې سورت فاتحه ذکر شوې ده. نو په دغه حدیث کې د مونځ ته د سورت فاتحې ته الله مونځ ویلی دی. الله تبارک وتعالی دې له دومره فضیلت ورکړی دی چې دې ته بعینه چې دا مونځ دی بس. نو سورت فاتحه په دې مانځه کې اهم جز دی او بالکل چې کوم دی نو دقه سورت فاتحه پکې مین مرکز دی. نو د دې وجې نه غټ شان ورله الله رب العالمین ورکړی دی او ډېر زیات فضایل دي د دې سورت. ځکه خو الله رب العالمین لازم ګرځولی دی په هر یو رکعت کې به انسان وایي. که انسان ځان له مونځ کوي یا یو امام چې کوم دی نو هغه امامتي کوي، نو د باندې خو په اتفاق د علماو سره لازم دي چې سورت فاتحه به وایي. که چا ونه ویله نو د مونځ نه کېږي، مونځ به دوباره کوي. بلکې یو انسان ټول قرآن کریم په مانځه کې ووایه خو سورت فاتحه یې ونه ویله نو د مونځ پوره نه دی. اوس راځو دې مسلې له چې مقتدي دپاره څه حکم دی. آیا مقتدي به سورت فاتحه وایي او که غلی به ودرېږي؟ نو په دې کې د ائمه مجتهدینو اختلاف دی او دا اختلاف د دې وجې نه راغلی دی چې چونکې دلایل مختلف دي. دا ګوره چې کله دلیل یو وي که نه نو بیا اختلاف نه وي، خو چونکې دلایل مختلف دي، احادیث مختلف دي، نو لہذا دا اختلاف راغلی دی د علماء مابین کې، د ائمه مجتهدینو په مابین کې دا اختلاف راغلی. او د دلیل په بنیاد باندې اختلاف کې څه ګناه هم نشته دی. دا اختلاف د صحابو مابین کې مو، دا اختلاف چې کوم دی نو هغه د نبي علیه الصلاة والسلام په زندګۍ کې و. لکه هغه تفصیل کې نه ځو، خو دې باندې ډېر چې کوم دی نو ډېر واقعات دي راسي. په دې کې مسالک چې کوم دی نو هغه دا دي د ائمه مجتهدینو اختلاف دی. لکه امام شافعي رحمه الله په دې کې یو سیډ اختیار کړی دی، امام ابو حنیفه رحمه الله بل سیډ اختیار کړی دی. دا دواړه یو، لکه امام شافعي رحمه الله په دې کې دا وایي، امام شافعي رحمه الله وایي چې سورت فاتحه ویل دا لازم دي، دا هر چا دپاره لازم دي. که یوازې څوک مونځ کوي، که د جمع سره یې کوي، که امام دی، که مقتدي دی، که پټ مونځ دی، که ښکاره مونځ دی، دا څوک وایي؟ امام شافعي رحمه الله. او هغه حدیث پیش کوي د نبی علیه الصلاة والسلام چې هغه مختلفو کتابونو را نقل کړلی، لکه مسلم کې 874 نمبر حدیث دی هغه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. یو روایت کې داسې راځي من صلی صلاة لم یقرأ فیها بأم القرآن فهي خداج. درې ځله نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره وکړه. لکه د یو روایت کې دا راځي چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، مطلب دا چې دا مونځ نه کېږي د هغه چا چې څوک سورت فاتحه ونه وایي. نو دی حدیث نه امام شافعي رحمه الله وایي چې نبی علیه السلام ګوره عامه خبره کړله چې لا صلاة مونځ نه کېږي لمن د هغه چا. نو د من کې دا من د عموم دپاره راځي، د عاموالي معنی ده په دې کې چې د هر هغه چا، یعنې که هغه امام دی، که مقتدي دی، او که هغه د جمع سره مونځ کوي، ځان له مونځ کوي، او که دا انسان چې کوم دی نو په پټه مونځ کوي، که په ښکاره مونځ کوي، خو د هغه چا مونځ نه کېږي چې څوک سورت فاتحه ونه وایي. نو لہذا ضروري ده. او دی بل حدیث کې نبی علیه الصلاة، دی بل روایت کې چې دغه حدیث را نقل شوی چې من صلی صلاة لم یقرأ فیها بأم القرآن فهي خداج، چې چا مونځ وکړو سورت فاتحه پکې ونه ویله ام القرآن، د قرآن اصل، نو دی پکې ونه وایه نو دا مونځ یې پوره نه دی بلکې دا مونځ یې ناقص دی، دا مونځ یې صحیح نه دی. د امام شافعي رحمه الله دې طرف ته تللی دی او حدیث پیش کړی دی. بل طرف ته امام ابو حنیفه رحمه الله
چې زمونږ د مسلک امام د امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې مقتدی چې کله په امام پسې ولاړ دی نو دی به سورت فاتحه بالکل نه وایي. ګوره امام شافعي رحمه الله ویل چې بالکل به وایي، امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې بالکل به نه وایي. که پټ مونځ دی که ښکاره مونځ دی، خو چې دی په امام پسې ولاړ دی مقتدی دی نو دی به سورت فاتحه چې کوم دی نو هغه په امام پسې شاته نه وایي، که پټ مونځ دی او که ښکاره مونځ دی. د دیو دپاره دلیل چې کوم دی نو یو د قرآن کریم آیت دی، 9 سپاره ده سورت اعراف 204 نمبر آیات دی چې پای کې الله تبارک وتعالی فرمایي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کله چې قرآن لوستل کېږي نو فاستمعوا له دې ته غوږ کېدئ، وانصتوا او غلی شئ چپ شئ لعلكم ترحمون د دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وکړلی شي. نو ګوره په دې د دې آیات نه معلومیږي چې ګوره قرآن لوستل کېږي او قرآن سورت فاتحه قرآن دی که نه، دا قرآن دی بلکې د قرآن نچوړ دی. نو چې کله سورت فاتحه ویل کېږي نو الله رب العالمین وایي تاسو ورته غوږ کېږدئ او چپ شئ چې په تاسو رحم وشي. بل دلیل چې کوم دی نو هغه حدیث دی والله ابن ماجه کې د حدیث دی 850 نمبر حدیث. جابر رضی الله تعالی عنہ فرمائی قال النبی صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من کان له امام فقراءة الامام له قراءة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې چا امامی او د هغه مقتدی نو د امام قراءت د دې مقتدی لپاره قراءت دی. امام چې څه وایي نو پای کې ورسره دا مقتدی شامل دی او وای دا امام د مقتدیانو ضامن دی او ذمہوار دی دغه د مانځه. مثال په تور باندې که د امام اودس نه نو د ټولو مقتدیانو چې کم دی نو مونځ نه کېږي، اگر چې ټول مقتدیان په اوداسه کې دغه شانته کې د امام نه غلطي وشوله نو که ټولو مقتدیان چې کم دی نو په ټول مقتدیانو باندې سجده سهو لازمیږي. امام نه غلطي وشوه سهو وشوله ټولو مقتدیانو باندې سجده سهو لازمیږي، اگر چې یو مقتدیم چې کم دی نو هغه خطا شوی نه. دغه شان که ټول مقتدیان هغه چې کم دی نو داسې کار وکړي چې سجده سهو پې لازمیږي خو چې امام نه یې کړ نو بس په دې باندې سجده سهو نشته دی. د امام مونځ صحیح شو، د ټولو مقتدیانو مونځ صحیح دی. خو که د امام مونځ صحیح نه و نو ټولو مقتدیانو صحیح کړی دی بیا هم چې کم دی نو هغه صحیح نه دی، بلکې امام د مقتدیانو ضامن دی. او بل وایي چونکې دا یو وپد والا شکل دی، یو وپد دی ځکه دا خو د الله رب العالمین سره خبرې دي دا مونځ، نو دا په جمع باندې چې ولاړ یو کله نو وایي دا یو وپد دی. نو څوک چې چا دفتر ته لاړ شي د یو مشر د یو لیډر د هغه ملاقات له ورشي نو هلته دی چې کوم دی نو یو وپد لاړ شي 10-15 کسان لاړ شي نو هغې داسې نه کوي چې هر یو خبرې کوي، بلکې یو کس ورڅخه خبرې کوي او نور غلي چې کوم دی نو هغه ناست شي. او بله دا ده بله وایي ګوره دا چې کله یو انسان مقتدي دی د امام سره په دې جمع کې شریک شوی دی نو امام هغه که ښکاره وایي که پټ وایي مقتدی چې کوم دی نو په دې کې شامل دی حکمن. دا داسې ده لکه مقتدي چې هم ویله وایي د مقتدي هم ویل ده. نو دا حدیث چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب چې چا سورت فاتحه ونه ویله د ده مونځ نه کېږي نو وایي چونکې دم د مقتدي هم سورت فاتحه وویله خو حکمن یې وویله. حکمن څنګه نو ګوره واوره چې سورت فاتحه چونکې چې کوم دی نو ګوره دا یو دعا ده او دعا چې کله یو کس کوي که نه او نور په هغې باندې آمین وایي نو دا داسې شوه لکه ټولو خلکو چې دعا کړي. لکه زه اوس دعا کوم او تاسو په دې آمین وایي نو دا دعا یوازې زما نه ده، دا دعا داسې ده لکه تا چې هم کړي بلم کړي دا ټولو دعا مشترکه ده. او په دې باندې دلیل د سورت یونس آیت نمبر 88 11 سپاره نمبر 11 سورت یونس آیت نمبر 88 کې الله تبارک و تعالی د موسی علیہ السلام متعلق ذکر کوي. الله وی وقال موسی ربنا انك آتيت فرعون وملأه زینة واموالا في الحیاة الدنیا. وقال موسی ویل موسی علیہ السلام ربنا ای زمونږ ربه انك آتيت فرعون یقینا تا ورکړي فرعون ته وملأه او داغه ډلې ته زینة خیستواله ډول و اموالا او مالونه په الحیات الدنیا په ژوند دنیاوي کې. ربنا ای زمونږ ربه لیضلوا عن سبیلک د دې انجام دا شو چې دا فرعون او د دا ډله خلق ستا د لارې نه اړی. ربنا اطمس علی اموالهم ای زمونږ ربه د دیو په مالونو باندې بربادي راوله
واشدد علی قلوبهم او د دوی په زړونو باندې سختي راوله فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم نو دیو ایمان نه راوړي تر دې پورې چې دردناک عذاب ویني. دلته دی آیات کې سوچ وکبره چې الله رب العالمین فرمای وقال موسی علیہ السلام دا ویل سیدا خو مفسرین ذکر کوي چې موسی علیہ السلام دعا کوله دا خیری کولی او حضرت هارون علیہ السلام په دی باندې آمین وایا. نو ورپسې آیات کې آیت نمبر 89 کې ګوره قال الله تعالی ویل قد اجیبت دعوتکما الله تعالی ویل قد اجیبت یقینا قبول کړل شو دعوتکما استاسو د دوانو دعا استاسو د دوانو خیری د دوانو دعا چې کوم دنو الله قبول کړل. وس التبر آیات کې قال موسی علیہ السلام ویل خو چون کې هارون علیہ السلام په آمین ویلې دی نو لہذا دا د شواله ک موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام چې دوانو دا دعا کړي نو لہذا چې کله امام مخ کې ولاړ دی امام سورۃ فاتحه وای ولو ضالین وایا مقتدی پسې ویل آمین نو چې آمین وایا در دې امام سره په دې کې شریک شو او دا د شواله ک دې مقتدیم چې سورۃ فاتحه چې کوم دنو هغه ویلې دا خدای حکمن ویلې دا د امام ابو حنیفه رحمه الله. وس چې کوم دنو راځو دریم مسلک لا چې هغه د امام احمد ابن حنبل رحمه الله او تقریبا امام مالک رحمه الله ور سره دی دی حضراتو په دې کې درمیان لار اختیار کړل او په دې کې بعض احناف ور سره هم دي لکه امام محمد رحمه الله یو قول دی او دغه شان د نور علما په کې داسې شته هغه په دې کې درمیان لار اختیار کړل. هغه وای چې ګوره امام کله پخکاره باندې قرات کوي جهري مونږ دی لکه مثال په تور باندې د سحر مونږ دی یا چې کوم دنو د ماخام مونږ دی یا د ماسخوتن مونږ دی یا د جمعې مونږ دی نو مقتدی له پکار دی چې دا غلې ودرېږي او د امام د قرائت چې کوم دنو دا واوري د امام قرائت واوري او هغه ته چې کوم دنو غوږ کیږي او نو په دې صورت کې به د قران کریم په دغه آیات د سورۃ اعراف 204 نمبر آیات باندې عمل لاشي چې وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون او چې کله امام پټ مونږ کوي دی وای چې کله امام پټ مونږ کوي سری مونږ دی پټ مونږ دی لکه د ماسپخین مونږ دی یا د مازیګر مونږ دی ټوله یا دغه شند کې ماخام کې اخرنی رکعت چې کوم سری دی پټ دی یا ماسخوتن کې چې کوم اخرنی 2 رکعتونه سری دی پټ دی نو پدې کې وای مقتدی له پکار دی چې د غلې نه ودرېږي پکار دار چې د سورۃ فاتحه وای ان الحمدلله رب العالمین نواله ولا ضالین امین پوری دا د مونږ دی وای نو په جهري مونږ کې هغه چې کوم دنو په قرآن باندې به عمل شي سورۃ اعراف 204 نمبر آیت باندې او په د سری مونږ کې چې د امام د مقتدی به د سورۃ فاتحه وای په دې کې به عمل شي په حدیث باندې. نو لہذا دا په دې کې مسلکونه د ائمه مجتهدینو نو چا چې په کم یو باندې عمل وکړي ان شاء الله تعالی الله تعالی به ولذي بدلی ورکي والله رب العالمین به تقبلی او زکه ټول په دلایل باندې بنا دي خو په دې کې د درمیانه مسلک چې کوم دا ډیر مزیدار دی چې انسان سورۃ فاتحه چې کله جهري مونږي او ښکاره مونږي یعنی کم رکعاتونو کې امام په زور باندې قرأت کوي هغه مخ کې لګیا دی نو په دې کې پکار دی چې مقتدی غلی شي او داغه قرأت واوري د سورۃ فاتحه دا واوري دې ته غوږ کیږي دی نه وای نو او دغه شان د کچرته دا پټ مونږي نو پکار دی چې مقتدی دا وای ځکه وجه دا ده دې کې به یو د سوچونو فکرونو نه خلاصي نو سورۃ فاتحه وای نو ان شاء الله تعالی دا مسلک چې کوم نه دا ډیر زیات مزیدار دی نو په کم یو باندې چې عمل وکړو ان شاء الله تعالی دا مونږ به کیږي خو په دې باندې عمل وشو ان شاء الله تعالی ډیر خبر سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.